چې یو آیات کرسی چا په مقبره کې ولوست نو سلويخ ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي. سلويخ په مقبره راغلی او یو آیات کرسی دی وویله سلويخ ورځې به په دې مقبره عذاب ورلې. طریقه څه طریقه هغه به اختیاره چې کومه پیغمبر ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم طرز او طریقه باندې هدیرې ته تللی هغسې به تم څه ورمخامخ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین. دا الفاظ دي د سردار کونین صلی الله علیه وسلم. یعنی د دنیا په کارونو کې خود دومره هوښیار یې چې د یو ټیډي پیسې لاندې باندې در سره څوک نشته او په باب د دین کې دومره ناپوهه یې. جنازې مونځ دی ته ولې نه زده کړې؟ نکاح تړلو ټایم کې مولا ورته امنت بالله تېره کوي مال ولې تا امنت بالله ولې نه زده کړې؟ ته بس چل کې دنیا کې وګورې په سړک روان او د ټریفک د اصول خلاف ورزي دی وکړه او ټریفک پولیس ونیوي او تا وی چې زه پوه نه وم پری بدی دي پوه نه پاکستان کې اوسېږي او قانون نه خبر پوه نه مخکې ته په قیامت کې الګا د مسلمان جنازه په هوتاول نه کوي جنیات نه راځي ولې دې نسته د دې ولې جواب خدای ته څنګه کې په دې مې که دومره ترزن یې تاسو چې پتاړه کې تانیدار درته وي چې لکه دا ولې او تورته چې دا داسې ولې شي داسې په دې ستاسو ګلدره شریفه کې دومره تسمار خان څوک شته چې دا د لیاقتون تانیدار ورته چې دا ولې او دې وایي چې دا داسې ولې شي دلته خو سجدې لګوي چې تانیدار ته ورشي خلم راټولېږي نه خان دلته چې غلدره کې ګرځي که نه لر قره کې ګرځي چې لیاقتون ته خان څه شو که خان په کلي کې ګډې سړی چرته خو چې تاڼه کې خان نه خان لیم نه راټولي او ته به د خدای په مخ کې تا ولې جنازه نه زده کړه ولې د دې ولې جواب خدای ته ورکړه آمنتو بالله نه درتله ولې نه درتله د دې ولې جواب به ورکړه خدای ته وګورئ دې جماعتونو سره روابط پیدا کړي تعلق پیدا کړي والله العظیم که خلاصه به په قیامت غند عظیم دریاب کی کیږي واحد سے بدا جماعت کشته وي او تب پکې نجات حاصل بل ځای نشته تاسو ګورئ دي اذانونو حي على الفلاح د دې څه معنا حي على الفلاح معنا دا چې د خلاصي ځای تراشا خلاصې به دې پدې ځای بل ځای د خلاصي نشته او نه دې بل څو خلاصول شي بل څو خلاصه کې په خدای قسم چې الله دې رونیسي یو لک سلیری زره پیغمبران به ټول په هیبت ولاړي دنیا به ولراشي آدم علیه السلام ته ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام ته عیسی علیه السلام ای به وای مونږ دا مخ نه ګورو چې خدای ته مخ شو ځان خلاص چې جاهل ستاسو شپارس کو زیر او رضان لزیلټ ما په خبرو پوهیږئ په دې پیغمبر قرآن کے دو قسم آیاتون راغلي انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء یو ذکر دی انک لتهدی لا نفی سرا او لا تاکید د دې تصدیق دار انک لا تهدی اے پیغمبر ته چاته هدایت نشي کولای ولكن الله يهدي من يشاء الله هدایت کې هغه چاته چې رضا وي ته هدایت نشي کولای دا معنا چې سړی د لاس نه نیولو منزل مقصود ته رسول دا ستا کار نه انک لتهدی ته اراءة الطریق کولی شي چې لار ورته وښیې چې دا لار خدای ته